خپکیږو بنا دروازه خروجو نیسو او منځونم کو عبادتونم کو تراویم پکې ډېر کسان تراویم کوي رب دې مونږ ټول له توفیق را نصیب کړي ختمونم پکې کوي او چې کله روزه ماته کی نبی کار خراب کار ادا سے خراب چې څوک غاني اوري څوک فلمونه او څوک دکاندارانی غم غاني بجاني اوري حضرت علی سے فرمای وای زه په کوفه کې یو ځلې په یو دیرو قبرستان باندې تیرېدم وای در رب په دربار کې مې سوالو کو چې ربا دا کم تازه قبر چې دی دا حالات را باندې منکشف تا خکارا کرا باندې چې دا قبر والا په دې قبر کې په کم حالت کې دی رب ته مدا دعا رب ذوالجلال د حضرت علی سے دعا قبول کړه دا قبر والا حالات په خدای په خکارا کو منکشف چې حضرت علی سے وکړه صاحب قبر ډېر په عذاب کې مبتلا دي قسمه قسم عذابونه دي چې وی کته چې دا دومره عذابونه دی ولې دې پکې مبتلا دي هغه صاحب قبر والدی حضرت علی صاحب ته وای اے حضرت علی یا علی انا عریق فی النار وحریق فی النار اے حضرت علی پدې اور کې سوځېګم او پدې اور کې غرقېګم ته مې ته نه بچ کا حضرت علی صاحب درب په دربار کې لاس پور تک چې ربا دا صاحب قبر والا پدې عذاب کې ولې مبتلا دي دی خود دی عذاب نه خلاص رب ورتا ضرورت القاو کا نبی علیہ السلام فرمای زما په امت کې داسې خلق دي چې غیظ ضرورت رب ذوالجلال الهام کوي القا ورتا کوي هغه کې یو حضرت علی صاحب رضی الله عنه رب ذوالجلال ورتا فرمای اے حضرت علی دا کس چې دی دا کس دی چې دی د رمضان المبارک د میاشتې روزي نسی خود شپې دا میاش ډیرا په داسې حالت کې تیری چې زته نه خافه غانو بجانو کې تیری په لوب کې تیری په گیمونو کې تیری د خدای ذکر نه کوي عبادت نه کوي سم خبره نه کوي نو دې د میاش د شپې احترام نه کوي زکه دې په عذاب کې مبتلا دي حضرت علی سے لاس پور تکړه ربا زه خو استاد محبوب نبی صحابي زلا سوچتم د په حق کې د عذاب نه خلاص رب ذوالجلال رحمت په جوش کراغ او د حضرت علی سے دعا دغه میت په حق کې قبول او منظور شو نو زم دغه په حق کې حضرت علی سے دعا وکړه زمون په حق کې بسوک دعا کوي مونږ ته خدا پته نشته چې موږ شو څوک برابر دعا کوي کنه هغه خلق او خوش قسمت پدې دي چې حضرت علی سے بو دغه شان پاک خلق در رب په دربار کې دعاګانې غواړي نو موت چې د شپې غانې بجانو فلمونو او ډرامې او په لهب او لعب کې د زندگی تیرو د شپې تیرو زمون په حق کې بیا څوک دعاګانې غواړي رب ذوالجلال دې مونږ لا د صحیح عبادت توفیق را نصیب کړي او چې څومره صغیر کبیر را نشوي دي رب تعالی ته بخشش نصیب کړي خدای پاک د رمضان او د دروازه په خاطر باندې موږ له صغیر او کبیر ګناونه معاف خدای پاک زم په حال باندې رحم وکړي نو د دې سيزونو نه بالکل په اخلاص سره توبه وباسه او دا یو سورہ دي بختور میاشت د رب ذوالجلال عبادت پکې په اخلاص سره وکړي رب ذوالجلال دې نننی زموږ او استاد ټولو د حاضری خپل عظیم بارگاہ کې پډیر سبان دي قبول او منظور کی